السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. نامه سر نامه فوجي زاهد ګل. مو یوسف نوم. تاسو روژه کې کوم یو ښه کار مو شروع کړو سا مخکې نه کول روژه کې مو دا سټارټ کړلو؟ سبا روژې نه خو مخکې اول خو عبادت نارمل خبره وه صرف صبحي ټیم کې موږ به لمونځ وکړلو 2 رکعته سنت 2 رکعته فرض ګاډ واډ او بیا به مدرغه ته بېشاري ته ورنووتلو. اوس الحمدلله مو 3 بجې پوهڅو صبحي څه پر اشراق لمونځ مو نه یې کړه. مو وره زباني ذکر کوو قرآن مجید تلاوت کوو او هغه نه بعد که بیا ضرورت و خو ضرورت پسې د لوړ شو کني بیا د اشراق نه بعد لغونې اروم وکړو. بس روژې کې درې عمله جوات مو کړي دي شروع کړي چې یو خو خبره روژې کې هغه د تراویح ورکړي دا نوی عمل دی. یو دوی عمل دا دی چې بس پوه شي ذکر عبادت پوه شي صرف باندې سړی مشغولي بدات یې پرېښي او دریم بازار څخه غیبات معیبات نه پوه شي امن امون کې بس سړی پوه شي څومره یي بالکل ډېر ښه. درته مسلطان څه ټایمه پرې کښېنو تاسو؟ مسلطان هم دی چې بس موږ جماعت کې کله ترۍ مرۍ وکړی شي پوه شي بس تا حق دی سړی وخت سره تم دی سړی سهار وخته پوه بالکل داسې یوه خبره د مو ملګرو ته وکړه چې هغه په هغې باندې عمل وکړي روژې کې ثواب ورته میلاو شي. بس روژې کې دا هغه دی چې خو دا وخت بدل دی پوه شي په د خدای طرفه یې غضب راغلی دی پوه شي څومره استغفر الله زیاتلی شي لا اله الا الله هغه عمل ونیسي روژې کې دا ډېر ښه ډېره مهرباني شکریه. ډېر ښه فوجي صاحب دا راته وایي تراویح دې کوو که نه ورکوټ یې که غټ یې کوو؟ تراویح خو مو کله غیر آبادي کې راځي دلته مو لښکر میله ورته دي کې خو جماعت شته نه ده فی الحال بیٹک والا نظام دی خو مو خو په خپلې جودې باندې بیٹک یا منوریا دي او مو د په خپله کور کې ځان ته کوو. بالکل د روژې کې څه ټیمه پرې لیټ ناست کله خو بیا څمالې یاره روژې کې خو اکثر خونې خو نور کور خو هغه وي او زه خو پر شامي پرې نه څمانم. د یوه خبره داسې ملګرو ته وکړه څه نصیحت په وکړي روژې کې ثواب دپاره تو طرفه؟ ښه او نصیحت مو دپاره دا دی چې دا روژه دی کس چې هغه فرض ټکه خو بېله دی چې دا مو باندې فرض والا د الله تعالی حکم دی بلکې د روژې به مو زباني احترام ساتو آداب ساتو څوک دا ونه وایي چې دغه سړي روژه ده او دا روژه سړی خرابوي یا یې دماغ غوټ کوي یا یې څوکونه کنه سوچونه فکرونه بلکې روژه نیاته پخوي دماغه پخوي زړه ارادیه پخوي او مو خلکو ته دا نصیحت دی چې څومره زیات نه زیات کېدای شي عبادت نه او ذکر فکر نه کور و. ډېر ښه فوجي صاحب دا راته وایي روژې کې ته جګړې خو نه کوې غصانو غم کې لیدای شي؟ یاره شکل خیمو سیریس غونته ده خو البته زه سیریس یم غصه کوم خو یو کار ستاسو گزار مزار نکوم مو فوجیان خلک یو مو زباني بېزتي کوم. ډېر ښه ډېره مهرباني شکریه. نوم مسجد کوم سره تعلق ساتو؟ جناب ګل نوم دی پوسته 300 تعلق ساتو. ډېر ښه. دا ورته وایي جناب ګل وایي چې داسې روژې کې کوم یو ښه کار تاسو سټارټ کړی چې مخکې مو نه کول روژې کې مو سټارټ کړل؟ روژې کې ما تلاوت مو زیات سټارټ کړی دی ورځې کې 4-5 سپارې تلاوت کوو او ترویحې کوو که نه؟ ترویحې الحمدلله واړې که کاټې؟ واړې ترویحې کوو. او دا ورته وایي چې مسلطان څه ټایم څمالو؟ مسلطان مو یعنې نوي بجې مو جومات نه روشو 10 بجو نه بعد څمالو. یوه داسې خبره زموږ ملګرو ته وکړه چې هغه عمل په وکړي روژې کې ثواب میلاو شي تو طرف نه بس روژې کې د استغفار ډېر یایي او تلاوت ډېر کوي دا الله پاک ته ډېر خوښ دي لا اله الا الله ذکر ډېر کوي. ډېر مهرباني جنت ګل بھائی. السلام علیکم. یوسف نوم دی. یوسف بھائی دا ورته وایي چې دا روژې کې داسې کوم یو ښه کار تاسو سټارټ کړی چې مخکې دې نه کول روژې کې یې اوس ښایي؟ روژې چې خو بس زه دا عمل کوم چې خپل غره ده روژه ساتم خبر کوم غیبات نه کوم دا کندې مندې ډکوم خپل ډیپټي کوم بس. ډېر ښه. درته وایي تراویح کوې که نه کوې؟ تراویح کوم ولې نه کوم. ټولې کوې غاټې تراویح کوې که واړې؟ بس دا غاټې تراویح دي کوم 12 تراویح دي نو غاټې خو همدا تراویح دي. او دا مسلطان څه ټیمه پرې کښېنې څه ټیمه پرې ناست دی؟ مسلطان یاره تراویح وکړو زه بیا نه شو ټینګېدی زه بیا ستړم. ډېره مهرباني شکریه.